بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قاعده زینت القرآن آنلاین کورس کې مخاطب او تاسو ته د مدرسه تحفیظ القرآن الکریم چکیسر نه محترم ناظرین د قاعده زینت القرآن دویمه حصہ هغه شروع کېدو واله ده. په دې کې سبق نمبر 1 پای کې د را دو قیدی دي هغه به تاسو ته ویلی شي. سبق نمبر 1 درا قاعدی قاعده نمبر 1 را په دوو حالاتو کې باریک ویلی کیږي. نمبر 1 چې کله د را د لاندې زیر راشي. نمبر 2 چې کله را ساکنوي او مخکنی حرف د لاندې زیر راغلوي. مثالونه والعصر بالصبر نصرف نخرج ونمارق بطارد. د دې جوړ او روان دواړه دادي واو لام زبر ول عين صاد زبر عص والعص را زیر ری والعصر. د دې جوړ په طریقه روان داسې دی والعص والعصر والعصر. د دې اجرا داسې ده دا رابه باریک ویلی کیږي ځکه چې دلته کې د را د لاندې زیر راغلی دی. ونمارق واو زبر و نون زبر ن ون میم الف زبر ما ونما را زیر ری ونماری قاف پیش قو ونمارق. د دې جوړ په طریقه روان داسې دی و ن ون ما ونماری ونماری قو ونمارق. د دې اجرا داسې ده دا رابه باریک ویلی کیږي ځکه چې دلته کې را د لاندې زیر راغلی دی. نمبر 2 چې کله را ساکنوي او مخکنی حرف د لاندې زیر راغلی وي. مثالونه مرفقا فرعون شرعة لشرذمة فبشرهم ويؤخركم. د دې جوړ او روان دواړه دادي مرفقا میم را زیر میر فا زبر ف مرف قاف دو زبر قن مرفقا. د دې جوړ په طریقه روان داسې دی مرف مرف قن مرفقا. د دې اجرا داسې ده دا رابه باریک ویلی کیږي ځکه چې دلته کې را ساکنه ده او مخکنی حرف د لاندې زیر راغلی دی. فبشرهم د دې جوړ او روان دواړه دادي فا زبر ف باشین زبر بش فبش شین را زیر شیر فبشر همین پیش هم فبشرهم. د دې جوړ په طریقه روان داسې دی ف ب ف بش فبش شیر فبشر هم فبشرهم. د دې اجرا داسې ده دا رابه باریک ویلی کیږي ځکه چې دلته کې را ساکنه ده او مخکنی حرف د لاندې زیر راغلی دی. جی محترم ناظرین تاسو لیدلو کوشش پکار دی په ماشوم باندې د مختصر غونې د تجوید قاعده ده چې دا یاد شي د سرنامه هم ویل کیږي چې دا سرنامه په ماشوم باندې موږ یاد کړو د هغې نه به وروستو ماشوم ته پته ولګي چې واقعي را په دوه حالتو کې باریک ویلی کیږي. اجازه غواړو د الله په امان.